اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدیق ریحان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل پبلیکیشن. معزز سامعین، زه په خپل کلي پشتخره پایان کې موجود یم، د پشتخرې جنازګاه. زموږ بدقسمتي دا وه چې تقریبا 10 کاله کې هغه 10 کاله پس هغې خو صرف چت وشو او بیا پکې دا ګیټونه ولګېده. خو بدقسمتي دا وه چې تقریبا بېګا ګیټونه هغه هم د غلو وړي دي، ایسمار یا غله، خو دا زیات کار چې کوم هغه د ایسماران وي. نور خو ډېر نقصان نه دی کړی، خو دا دې نه کوم بولټ او دې سره چې کوم پټۍ وغیره هغه ریمونه هغه هر څه وړي دي. نو څرنګه زموږ وختي د کلي ګروپ کې هم دا خبرې شروع وې چې یاره د ایسماران دا ځای په ځای زیات شوي دي او زموږ مشرانو له زموږ څومره ریسپانسبل کسان دي، هر هغه کس چې د کوم کلي وطن کې اوسېږي نو هغه ذمهواري جوړېږي چې د دې روکتام دپاره څه نه څه خپل کردار ادا کړي. دې نه پهله هم زموږ د دې جنازګاه په تعمیر باندې داسې د دې د حق دپاره په هر پلیټفارم باندې موږ اواز اوچت کړی دی. او زموږ بدقسمتي دا دی چې هغه لا تر اوسه پورې تقریبا مور دین 10 ایرز وشو چې دا لا کمپلیټ شوې نه ده. دې نه پهله ما هم داسې خبرې کړې وې په دې جنازګاه د صفایي باره کې. تاسو به دا جنازګاه کتی شئ چې هر ځای کې مکمل څښا ده، چې دا هلته کې کوم جاړي دا شنګېړ وغیره چولې دي نو هغه اوس هم دلته پکار دي چې هغه واچولی شي. او دا کم ازغي دي، دا کم کاڼي دي، دا کم بیکاره بوټي دي چې دا هر یو شی پکې دا صحیح پراپر طریقې سره وشي. لکه نن زموږ چې کوم جنازه وه نو د نوي کلي سوګفاتو نه ډېره زیاته غټه وه. زموږ زما په خیال ډېر جوخت علاقو کې زموږ غونته غټه جنازګاه د چا هم نشته. هغه بدقسمتي دا و چې هغه دا ټوله صفا وې او صحیح پراپر طریقې سره وې، نو هغه نن به جنازه به بیا دې کې خامخا کېده. نو هغې وایي چې دا ځای ورکوټ یم دی نو په ځکه جنازې بل ځای کې وشوه. خو زما خپل یو ځل بیا ټول کشران مشران ټولو ته هر هغه کس چې کوم د قوم کلي وطن هر سیاسي پارټۍ سره وابسته دی نو هغه له پکار دی چې د قوم کلي وطن لپاره دا زموږ د ټولو زموږ د پشتخر یو عزت دی چې په دې باندې خاص ایکشن چې کوم دی واخلي او د دې د تعمیر چې کوم دی دا مکمل. والسلام.